بعضی مسلمانان داسې شیطان یې دوکه کړي قصدن عمدن د نفس د شیطان د خواهشاتو د غلبي د وجې نه د رمضان روژه ماته کړي نو دا خو کبیره ګناه ده او ډېره لویه ګناه ده د رمضان فرض روژه ماتول بغیر د عذر نه یا یې خوراک وکړلو یا یې اسکاک وکړلو یا یې نعوذ بالله کوروالی جما یې وکړله نو کبیره ګناه ده نو په داسې مسلمان باندې اول نمبر خو په صدق دل سره په د باندې توبه لازمه ده چې دی الله ته توبه وباسي ګناه مې کړې ده خطا شوی یم معافي غواړم ځان ملامته کوم او دویمه ده چې کومه روژه د ماته کړې ده د دې روژې قضا به راوړي او دریمه ده چې ډېر لوی جرم یې کړی دی د الله پاک ډېر یو لوی حکم یې مات کړی دی نو د دې جرم جرمانه به ورکوي او د هغه جرم جرمانه د هغې نوم دی په شریعت کې کفاره ما درته مخکې ویلي یو فطرانه ده یو فدیه ده او دریمه کفاره ده کفاره درې شیونه دي لومړی دی د غلام آزادول لیکن موجوده زمانه کې خو غلامان شته دي نه او نه د هغې د آزادولو تصور شته نو پاتې شو دوه شیونه یو 2 میاشتې روژې نیول د یوې د رمضان د میاشتې د یوې روژې د ماتولو دنیوي سزا هغه څه ده 2 میاشتې روژې نیول یو او دویمه ده دا 2 میاشتې روژې نیول پرلپسې منځ کې پکې هغه نشته دي که 58 روژې دي نیولې وي او آخرنۍ روژه دې پرېښوه نو هغه د یوې روژې د پرېښودو د وجې نه هغه مخکینې ټولې روژې لارې اوس وځېدې بیا به یې درسره کې که در باندې تبه راله در باندې بیماري راله در باندې هارټ اټیک وشو بلډ پریشر یا شوګر کم زیات شو او د بیماري د وجې نه درنه ناغه راله نو د بیماري د وجې نه هم خبره معاف کېږي نه بیا هم چې یو روژه دې پرېښوله هغه مخکینۍ روژې ټولې لارې اوس وځېدې بیا به یې درسره کې ها که زنانه وه او ځوانه وه او 2 میاشتې پرلپسې روژې نیول شروع کړه یو طریقه خو دا ده چې ستن ولګوي ګولۍ وخوري بیماري را نه شي نه هم ټیک ده صحیح ده یو میاشتې ګولۍ وخوړلې په دې نیت چې دا 2 میاشتې زما بیماري را نه شي او زه دا 2 میاشتې روژې پوره کړم نو هم جایزه ده څه ګناه پکې نشته او که ستن نه لګوي د ګولۍ نه خوري او ماهانه بیماری راغله طبیعي چې کومه بیماری ده نو د دې بیماری په وجه باندې هغه مخکینی روژې بیا نه ختمیږي ها البته هرې زنانه ته خپله اندازه معلومه وي چې زما بیماری 15 ورځې ده نو بس دا 15 ورځې به دې کوچه کوي 6مه ورځ به فورم بیا دې روژې نیسي که بیماری 15 ورځې وه او دې وی خیر دی یو ورځ بل هم صبر کومه او دا 6مه ورځ روژې اونې نیوله نو بیا هم هغه مخکینې ټولې روژې لارې اوس وځېدي دا د روژې د کفارې حکم دی